شعیب اختر ویلی دی که چرې پاکستان په 23 فروری باندې انډیا له په چیمپئن ټرافی کې شکست ورکو کم میچ په چې په دوبۍ کې کیږي که چرې پاکستان انډیا له شکست ورکو نو بیا به انډیا د انډیا کرکټ بورډ د پاکستان چې کوم هایبرډ وینیو د کم نیوټرل وینیو د هغې نه به بایکاټ کوي. تاسو ته معلومه وي چې پاکستان کرکټ بورډ او د انډیا کرکټ بورډ ترمنځ پورې د دواړو ترمنځ دا معاهده شوې ده چې 2027 پورې به د انډیا او د پاکستان میچز په هایبرډ وینیو باندې کیږي، په نیوټرل وینیو باندې کیږي. مطلب لکه د انډیا کې کچره T20 ورلد کپ وي یا د ICC ټورنمنت وي نو هغه به هم د پاکستان میچز په دوبۍ کې کوي، او که پاکستان کې چرته د ICC ټورنمنت وي نو به هم د انډیا میچز په دوبۍ کې کیږي. څنګه چې چیمپئن ټرافی میچ د پاکستان او انډیا په دوبۍ کې سکیجول دی نو دغه رنګ د پاکستان میچونه به هم د T20 ورلد کپ ته، که ون ډے ورلد کپ ته، که چیمپئن ټرافی د کوم چې په انډیا کې کیږي 2027 پورې به نو هغه به هم په دوبۍ کې کیږي. نو شعیب اختر ویلي دی که چېرې پاکستان په چیمپئن ټرافی کې په دغه هایبرډ په دغه نیوټرل وینیو باندې شکست ورکو انډیا ته نو بیا به د انډیا کرکټ بورډ دغه د پاکستان د نیوټرل وینیو نه بایکاټ کوي. ولې به بایکاټ کوي؟ دا الریډي تاسو له پته ده چې انډیا په دوبۍ کې داسې خاص پرفارمنسز نشته. په دوبۍ کې د انډیا د پاکستان نه میچز ډېر کم ګټلي دي، نو په دې وجه باندې به هغوی بیا بایکاټ کوي چې مونږ دا نیوټرل وینیو نه منو. دا د شعیب اختر پوینټ آف ویو دی. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ، کمنټ ضرور وکړئ.